اوس دروس شریف زمانونو د رمضان میاشت ډېر ثواب لري د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو پاویا ثواب زیات لري ها یو پاویا لکه یو سړی سل کرته دروس شریف ووایي سل کرته نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د 2000 کرته دروس شریف ویلی 2000 ته ویلی شي چې څوک په دې کې پر رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی د ما فرشتي دي مخصوص په دې مقدس مکه ګرځي هغې چکر لګي هغې ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغې ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلي کېږي نو هغې ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغې کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسوي چې فلانکي د فلانکي دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي څومره لویه خبره من صلى علي عند قبري سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای زما د قبر خوا کې به ما څوک درود وایي دی اورم ومن صلى علي نائيا ابلغته او چې څوک په ما درود شریف وایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي فرشتې باقاعده رسوي زمانونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایي او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن سل کرته درود ویلي دي رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله ولې په حضور پاک وایي خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلي د ترغیب دپاره یې درته وایم دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي وي یو سړی په لاره باندې روان و حج لته پلار ورسره دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه او دا پلار او زوی دقسې دی پلار ته غریب پاتې شو یدو زما خو رسېدی نشم پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نه شو نو واپس به صاحب من دا پلار یې ناجوړو قافله ته لاړه دله د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمار و غریب وفات شو چې وفات شو د په د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ اوس خو به په پلین کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به یې دفن کاو چې ما سره دا ولام به یې کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خره کم ځای دی وی دی پلانکي ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درل دی چې راغی پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تیوچت کړو د پلار مخې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلق بس وي چې ته موږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خخې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې نو هغه شکل بدل شو دی پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دی په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی لږ ته وایي چې ولې بچې خپې ولې برخوردار څه چل دی خپې وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج ته روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وی دا دی وی مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل یې او د هغې نه ښکلې شو دی چې نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو
دا خو زما پلار د بې عزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته غور کړئ دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بد عمله و ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک ورله دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه درود شریف وي ما ته به ماښام هغه درود شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره درود شریف وایي وی نن د ده درود شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وی چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وی چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله هغه مدد مې ورسره دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغه ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوی کتل پلار یې واپس سم شوی مخکې نه هم ښایسته شوی او رڼا یې کړی نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو وایي زه شواروز کې 15000 کرته درود شریف دی څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کرته وایم مې 10 سره څنګه وی وایي تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وایي وصلی الله علی النبي الأمی وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود وصلى الله على النبي الأمي تاسوية ودل وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویلې کېږي او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی اللهم بارک ځان له درود دی دا کې دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغی اولاد هم نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې درود شریف ډېر زیات فضایل دي اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشتا نو مهرباني وکړه درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وی زبم دا الله غ درود شریف دا خدای رحمتونه زما فرشتي وای نو تاسو مر باندې درود وای حضور پاک نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین واه واه د پیغمبر مبارک نوم واغښتل زوک درود نه وي تبعید سه